پسټیج ناست چې علماء کرام او طلبه کرام او د دې علاقې ډېر معزز مشرانو او طلبه کرامو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا زه نن ډېر خوشحالي محسوسوم چې په داسې محفل کې ماته د یو څو خبرو موقع میلاو شوه. الحمدلله زمونږ دا جامعه ډېره لږه موده کې په مخ په وړاندې شوه. زما استاد محترم ورسره د تعمیراتي کار نه علاوه د علمي میدان کې هم یو څو کارنامې سرته رسولي دي چې هغه د دوه کتابونو په شکل کې دي چې د هغې نوم دی د یو جدید ارشاد الصرف او د بل کتاب نوم دی جدید نحو امیر دی. د علم په لومبي اسبابو کې کتابونه طلبه کرامو ته ډېر مشکل وي. الحمدلله زما استاد محترم د ډېرو کلونو تکلیفونو نه بعد په دې نتیجه ورسېدو چې موږ طلبه کرامو لره دوه داسې کتابونه تیار کړل چې هغه داسې انداز کې لیکل شوي دي چې د طالب علم سره سره د استاد لپاره هم ډېر مفید دي. او په دې کتاب کې خصوصیات دا دي چې په دې کتاب کې چې کوم قوانین موجود دي د دې قوانینو سره د قرآن نه د حدیث نه او داسې نور معتبر کتابونو نه هم هغه صیغې راخیستل شوي دي او په دې کتاب کې موجود دي. او په دې کې چې کوم ضروري فواید دي هغه هم په دې حاشیه کې لاندې چې کومه دي هغه موجود دي. او 40 احادیث هم پکې نحوي صرفي تغییر سره حل شوي دي. په دې کتاب کې زیات د قال او قیل نه اعتراضات هم پکې موجود دي. او زه تاسو طلبه کرامو ته چیلنج درکوم چې دې څومره وخت کې چې کومه دی دا کتاب مونږ لیکلی دی د دې نه مخکې زه کومه دی زه چیلنج ورکوم چې داسې کتاب به په نقشجاتو کې نه حل شوی چې دا مونږ کوم حل کړی دی. زما تاسو طلبه کرامو ته خواست دی چې دا کتاب کولاو کوي، دا کتاب وګورئ، د دې نه فایده حاصله کوي. الحمدلله دلته زما 2 کاله د علم په سفر کې وشول. ما په خپله د استاد محترم حضرت مولانا محمد علي صاحب سره د کتاب لیکلو کې ملاتړ کړی دی. د هغې زه د محمد علي صاحب معراج تحسین پیش کوم. زما استاد محترم ډېر په سخته بیمارۍ کې هم د کتاب لیکل جاري ساتلي دي. د ډېرو سختو مالي مشکلاتو باوجود الحمدلله مولوي صاحب د اخلاص په برکت د طلبه کرامو دپاره یو بهترینه تحفه پیش کړه چې د هغې تعریضات چې د علما کرامو ورکړل دا د امین کلیوالو دپاره خصوصي د مولوي صاحب لګن دی چې د هغوی په دعاګانو او مالي تعاون سره ممکن شو. زما استاد محترم مولانا محمد علي صاحب د خپل محنت نچوړ موږ ته پیش کړی دی. اوس دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ او تاسو د هغه ملاتړ جوړ شو او د دې علماو کرامو قدر وکړو چې داسې د علمي میدان کې نور هم اساني پیدا شي. یقینا دا داسې علما کرامو حمایت پکار دی. کنارے معتبر ہوتے محافظ نہ ہو خدا ہوتا، نہ کشتی ڈوبتی کوئی نہ ہر پل سانحہ ہوتا. یہاں حق بات باروں پہلوں میں نہ دبی ہوتی، یہاں حق بات باروں پہلوں میں نہ دبی ہوتی، عمر فاروق جیسے گر میں مصنف ملا ہوتا. حسد بغض و کینہ خودنمائی ہی سبھی فتنے پتہ ہوتی اگر شیطان نے ایک سجدہ کیا ہوتا. موږ دا کتاب لیکلی دی تاسو طلبه کرامو ته زما خواست دی چې دا کتاب تاسو کولاو کوئ، تاسو دا وګورئ نو تاسو ته به چې کومه دی په خپله مخامخ پته ولګېږي چې په دې کې موږ څه فایدې دپاره ورکړي دي. تاسو چې کومه طلبه کرامو سره سره د استاد دپاره هم چې کومه دا ډېر مفید دی. انداز بیاں گر چې میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گر چې میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.